نن خبره ده چې موږ سره کوم د سوتیلي مسلوکي اسمبلی په لور باندې مو وخت کړی دی اپریشن وخت مو کړی دی د څه شي اپریشن وخت مو کړی دی همیشه د لپاره مو دا خبره کړې ده چې کله د طالب خلاف په هر ځای کې اپریشن کیږي لګیا دی زینبیون فاطمیون مهدي ملیشا او د حزب الله خلاف څنګه لکېږي هغه خلک چې د ما د بګن کوم اوسېدونکي خلک دي چې هغه باندې باقاعده یو پری پلان اټیک وشو چې مو بچی څوک خو بیاولي او څوک روټۍ ته ناست هغوی باندې یلقبار وشو لشکرکشي وشوله د هغوی کورونه وران شو هغوی بېکوره شو د هغوی د کارونه وسو حتی چې د مو عزت هم پامال شو او د مو کوم سپین ږیري دي هغه په اور کې وسوځولی شو لکه څنګه عنوان سوځېږي نو ریاست نه دا غوښتنه کوو چې هغه خلک چې په کوم دغه شي کې انوال دي د هغوی ویډیوز موجود دي اوسه پورې هغه ته ګرفتار نه کړو د هغه د ګرفتارۍ تاسو نه مو عملا کار غوښتنه کوو او بل چې کله د کومه فیصله د اپیکس کمیټې شوې ده او ورسره هغه اپیکس کمیټې اندورس شوي دي صوبایي کابینې هغه کوم منټس دي هغه اندورس کړي دي عملا په هغې باندې عمل وکړی شي او کومه د کوهاټ کې جرګه شوې ده په هغه کې مو بار ورته دا وینا کړې ده چې د پګن خلک چې کوم بېکوره دي هغه د مو ځوانان د مو ماشومان د مو خویندې میندې چې در به در خاورې په سر بېځایه سر دي نو هغه مو ته خپلو کورونو کې کا او د هغه عضله ورکا هغې باندې ما سره هغوی نن کوو سبا کوو د هغه عضلې په وجې باندې هغه تکلیفونه راغلو چا وکړو څنګه وکړو حکومت هغه خلک پټ نه دي چې کله پټ نه دي هغه ټول پاکستان هغه ټول امریکا چیلنج کړی دنیا یې چیلنج کړی دی نو ما نه د مو عوام نه دا ګیله ویلې کېږي د مو عوام نه دا ګیله ما درته ویل وضاحت سره چې کله د طالب خلاف دا اپریشن کولی شي د زینبیون فاطمیون نه کوي دا ما سره سوتیلي مسلوک دی ما اسمبلی پلور باندې وخت دی اپریشن زه بیا هم غواړم اکراس د بورډ هر ځای مکمل اپریشن وکړه تاسو سره بیا اتفاق لرو